جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو استاد سرور سجاد علی اخونزاده ما دا وخت موجود یم په تحصیل چغرزي بودال میله د دلته بلاوله د جمعې هرې جمعې په ورځ میله لګي دلته په چونکې د بده مرغه دا میله په ختمېدو باندې ده. لاول به چې نو دلته ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه، څاروي به ډېر زیات وو. سخت کال چې دی نو اختر سیزن هم دی، د هغې باوجود چې دی نو څاروي مکمل کم دي، په نظر نه راځي، خریدار هم نشتي. څه وجه کېدای شي تپوسونه به کوو دلته د کسانو نه چې آیا د میلې څه صورتحال دی. زموږ سره راځئ. میله ځکه ناکامیابه ده چې د میلې ټایم یې ولې چې کوم دی د خلکو سره ډېر زیاتې کوي. په روډ باندې چا ځانه سروې روان کړي یا لنګه میخه چغردو ته بوځي او هغوی به هلته دا ټکس ورکړي مې زه تاسو دا رسید ښیم ته په کیمره په ذریعه باندې وګرځوه. د کار یې نظام یې روان کړی په دې باندې 2000 روپۍ ټکس هغوی هلته ورکړل دی، دلته دوی بیا دوباره 2000 افغانۍ خلک دا پیسې کله ورکوي. دوی دلته منډی موږ ته سهولت اوبه نشته په منډی کې او سوری نشته او موږ ته ډېرې مسلې دي. دوی زموږ د واړو په باره کې خبره کوي، دغه د ځایونو د ختمېدو، هغه زموږ عمري ځایونه دي، زموږ نیکونو ځایونه دي. موږ منډی ته مال منډی ته ګاک نه راځي، دوی د خلکو سره ډېره بد اخلاقي کوي. وجې په زور کلي نه کوي، په زور کلي نه ابادېږي. میلې څه پوزیشن دی، څوک نه راځي که او ګاک نشي راتلی دلته ځکه چې دوی ټکس ډېر زیات دی، هغې ته خلک نه تیارېږي، ځان په کورونو کې مال څه وجې څه څاروي ګرانې څه بیا ټکسونه شي بینو نشي اخیستی. دغه مسلې دي ټول. حاجي صاحب دا راته ووایه دا سرکاري میله ده د بودال که نه څنګه صفا نشتی که نه تاسو څاروي راوستي که نه اخیستلو؟ موږ خو اخیستلو راغلي وو او خوند شته او هم شته هم نه، نو ګراني زیاته ده. خو د دې څارو والا ګناه هم نه دی او د خلکو ګناه هم نه دی. نو الله داسې ریټونه لږ تیز دي، خو د خدای نه به سوال کوو چې په الله په موږ رحم وکړي او دا ریټونه ښه شي چې هر سړی خپله ځان له قربانۍ دغه وکړي. ډېره مهرباني. سر دا راته ووایي دا میله چې ده د لاوله ډېره زیاته ښه روانه وه، اوس چې چونکې ډېره کمزوري شوې ده، څه وجه ده او څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مین وجه خو دا چې کله د کرونا وایرس راغلی که نه، نو هغې نه بعد چونکې دا بنده شوله، نو دوباره خو ټیمو صاحب پکې ډېر زیات سټرګل شروع کړی دی. او اوس چونکې اختر دی، نو اختر کې خو پکار چې دا کامیاب شي. نو څومره سټیک هولډرز دي د بانډو والا چې دا دي که نه، نو هغې ته خو مونږ میسج کنوی کړی دی. نو انشاءالله کوشش کوو چې مکمل آباد شي انشاءالله. دې په ځای خو ډېر زیاتې واړې خلکو کولاو کړي دي، میلې طرف ته نه راځي، څه میسج به ورکوئ؟ نو هغې ته خو ټیمو صاحب سره بار بار هغې سره میسج دغه کړي دي، دا میټینګز کړي دي او لیګل ایکشن دپاره به چونکې اوس مونږ ځکه ځو چې هغې مونږ سره کمیټمنټ وکړي او بیا نه راځي او دغه الاوډ هم نه دي، ځکه چې کوم دی کې یو اسټبلیشډ او نوټیفاید میلې نو پکار چې هلته نه دا خرید او فروخت کېږي. او زموږ سره دلته آل فیسلټي شته، تاسو وکتل دا سپری مو کړل د کانګو وایرس یا که لمپي سکن ډیزیز نو د هغې چې کوم ویکسینیشن یې هغه هم دلته کېږي. نو یو سیکیور ماحول وي، نو پکار دا ده چې دلته کې اوس به مونږ یو سټریکټ ایکشن اخلو. ټیمو صاحب موجود دی، نو هغه به راځي انشاءالله زموږ افیس ته، او چې کوم مطلب دی کې ډیفالټرز دي نه راځي، نو مونږ به چې کوم لیګل نوټس دی هغه ورته الریډي سره شوي هم دي، نو ایکشن به اخلو انشاءالله. زموږ میلې د سوداګرو ټول مال ایستلی دی، خو نن سبا د ګاګ ډېره کمزوري د ګاګ د سره شته نه، د څه د وجې نه راځي؟ منګیان هم دي او دا میله هم شړه شوې ده، د سره په دې میله کې سره ګاګ نشته، ټول ګاګ نور نګری ته سواړی تښتوي، دلته ګاګ د سره دغه نه نشته راګه. دا راته ووایي سهولت دلته تاسو ته شته؟ څه سهولت دی دلته؟ غرمه دي، دغه سوری مو نشته، اوبه نشته، سهولتونه پکې کم دي چې وایي نو د ټولو خلکو مال به راوځي، ګاګ ماګ به راته سهولت پکې نشته د سره. څه وجې دا میله نه کامیابي؟ نه کامیابېږي، موږ پکې کوشش ډېر وکړو خو نه کامیابېږي. موږ ته دوه درې هفتې مال نه وباسو، سره پکې ګاګ د سره شته نه، موږ پکې درېیم هفته را موږ پکې یو څاروی لاندې خرڅ کړی. چې میله کمزورې ده دا څه کول پکار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ سجاد. موږ خو په دې تېره نه بله هفته باندې دې باضابطه افتتاح وکړه، ښه پروګرام هم پکې وکړو، خو د هغې باوجود چې دا کم خلک موږ ته نوټسز ورکړي دي رانغی، موږ ول ډېر طول هم ورکوو ای سی صاحب په نوټس کې موږ راوستو، خو بیا موږ وایي چې خپله دغه د علاقه ده او دا خلک چې دی موږ کوشش وکړو چې دې باندې ډېر زور رانه ولو، خو خبره هغوی زموږ ونه منله. انشاءالله چې نن به موږ د هغې خلاف سخته کاروایي شروع کړو. ای سی صاحب ولاړ دی، دې ته زه هغه کوم لیټر کوم او موږ به د دوی خلاف ایکشن الو، ځکه چې دا میله هر څنګه چې دا کامیابول. شکریہ سجاد. موږ نن دلته دا بودال کټل فیر په مقام چې کومه دا کټل میله لګي، زموږ سټاف دې ته راځي، 13 میله هم راغلی او د دې نه مخکې کلونه هم راغلی او دا کانګو وایرس چې کومه ایشو جوړه ده د دې دپاره موږ سپری کوو
او داسې سراونډینګ ایریا کې کومې واړې لګېدلې پای کې سپری کېږي. بالکل دا کوم وایرل انفیکشن چې د څاروو د هغې دپاره دا زموږ ټول KPK کې دا پوانټونه قایم دي. په ډسټرکټ بونیر کې هم دغسې دي او دلته د ابودال کې نن موږ خپل عمل حاضر یو. قدرمنو کتونکو په ابودال میله کې موجود هم تحصیل چغرزي کې د ایسی چغرزي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، ټیمو صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، دلته د عوامو خبرې هم تاسو واورېدې. د هغو وینا ده د مشرانو چې یاره دا میله چې په هر حال باندې وي دا به موږ کامیابو.